बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुना मर्गरो په دې ویډیو کې موږ په انهریټنس باندې خبره کوو چې انهریټنس څه ته وایي. خو ملګرو تاسو سره به سوال پیدا کیږي چې موږ خو په ایکسس موډیفایرز باندې خبرې کولې، ځکه موږ پرایویټ ډیفالت او پبلک ایکسس موډیفایرز ویلې، اما پروټیکټ ایکسس موډیفایرز پاتې شو. دا ولې موږ پرېښودل؟ دا مو ځکه پرېښوده چې پروټیکټ ایکسس موډیفایر چې دی دا انهریټنس پورې تعلق لري، نو دې وجې نه مو غوښتل چې اول په انهریټنس باندې خبرې وکړو چې انهریټنس څه ته وایي. کله چې تاسو په انهریټنس باندې پوه شوئ بیا به وروسته موږ پروټیکټ ایکسس موډیفایرز ته راشو. نو راځئ اول انهریټنس زده کوو، کله مو انهریټنس خلاص کو بیا به راشو پروټیکټ ایکسس موډیفایرز ته. اوس انهریټنس څه ته ویلی شي؟ د پروسیس اف acquiring properties from one class to another class is called inheritance. د یو کلاس پراپرټیز د یو کلاس مشخصات په بل کلاس کې ترلاسه کولو ته انهریټنس وایي. د یو کلاس مشخصات پراپرټیز د بل کلاس کې ایکسس کولو ته چې ویلی شي انهریټنس وایي. یا موږ داسې هم ویلی شو the parent class and child class relationship is called inheritance. د parent class او child class relationship ته inheritance وایي. اوس ملګرو دلته سوال پیدا کیږي، تاسو به وایئ چې پیرنټ کلاس ته ویلی شي او چیلډ کلاس ته ویلی شي، د دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ نو په دې دواړو باندې هم خبره کوو. د اوس دپاره تاسو دومره صرف زده کوئ چې د یو کلاس پراپرټیز په بل کلاس کې ایکسس کول ترلاسه کولو ته انهریټنس وایي، یا د پیرنټ کلاس چیلډ کلاس ریلیشنشپ ته څه ویلی شي؟ انهریټنس وایي. مثلا مونږ سره یو کلاس دی په نوم دی A، او په A کلاس کې یو میتھډ یو فنکشن مونږه جوړ کړی. مونږ سره بل کلاس دی په نوم دی B، او په هغه کلاس کې ماته د هغه میتھډ د هغه فنکشن ضرورت دی کوم چې په کلاس A کې ده. زه مجبور یم چې دلته کې بل یو میتھډ جوړ کړم، خو که چیرته زه غواړم چې هغه ایکسس کړم ترڅو زما وخت خراب نشي، وخت مې ضایع نشي، هلته مې تیار جوړ کړی دی، غواړم دلته دې کلاس کې هم ایکسس کړم، نو تاسو انهریټنس استفاده کوئ. اوس دلته سوال پیدا کیږي ملګرو چې دغه کلاس A او کلاس B دواړه یعنی د دواړو ریلیشنشپ چې جوړیږي هغه د کوم کیورډ په واسطه جوړیږي؟ هغه د ایکسټینډ کیورډ په واسطه باندې جوړیږي. د کلاس A او کلاس B ریلیشنشپ چې جوړوي تاسو، یعنی په کلاس A کې یو ډیټا دغه غواړئ چې په کلاس B کې ایکسس کړي، نو دغه ریلیشنشپ چې جوړوي دا کوم کیورډ جوړوي؟ ایکسټینډ کیورډ جوړوي. دا ایکسټینډ کیورډ دی جوړوي. نو راځو د انهریټنس ټایپ ته چې انهریټنس کوم ټایپ لري. په انهریټنس کې 15 ټایپس دي یا 15 ډوله انهریټنس موږ لرو، چې اولنی زموږ سره سنگل انهریټنس، دویم چې دی ملټي لیول انهریټنس، او دریم چې دی هرریکل انهریټنس، او څلورم چې دی ملټیپل انهریټنس، او پنځم زموږ سره دی هایبریډ انهریټنس. خو ملګرو خبره دا ده چې دغه اولینی درې چې دي دا درې زموږ سره په جاوا کې سپورټډ دي. دلته وایي there can be 3 type of inheritance in Java. په جاوا کې چې دي دا 3 type inheritance موږ لرو، یا 3 ډوله inheritance چې دي هغه جاوا چې کوي سپورټ کوي. یو زموږ سره سنگل انهریټنس، دویم چې دی ملټي لیول، او دریم چې دی هرارکی. دغه درې اولینی چې دي، او دغه دوه چې دي ملټیپل انهریټنس او هایبریډ انهریټنس چې دی دا څه کیږي؟ دا په جاوا کې سپورټډ نه دي، دا په سی پلس پلس کې چې دي سپورټډ دي. خو په جاوا کې څنګه کولی شو چې دا استفاده کو؟ دلته وایي in the Java programming multiple and hybrid inheritance is supported through interface only. We will learn about interfaces. تاسو سره سوال پیدا کیږي چې انټرفیسز څه وي، ځکه موږ ویلي چې د ملټیپل او هایبریډ انهریټنس چې دي دا د انټرفیسز په واسطه باندې موږ څه کولی شو چې دا هغه ایکسس کو په دې کې، یعنی د انټرفیسز په واسطه باندې موږ دا هم په جاوا کې استفاده کولی شو. خو سوال دلته پیدا کیږي چې انټرفیسز څه ته ویلی شي؟ په انټرفیسز باندې موږ وروسته خبره کوو، صحیح ده. نو ملټیپل انهریټنس او هایبریډ انهریټنس چې دي دا په جاوا کې سپورټ نه دي. نو ملګرو تاسو دومره صرف زده کوئ چې انهریټنس څه ته ویلی شي، او د دوو کلاسونو ریلیشنشپ چې جوړیږي هغه د کوم کیورډ په واسطه جوړیږي. انهریټنس په څو ډوله دی؟ 15 ډوله. دغه اولینی درې په جاوا کې سپورټ دي، او دا دوه چې دي په جاوا کې سپورټ نه دي. راځو د انهریټنس ساینټیکس ته چې انهریټنس ساینټیکس څنګه دی. نو ملګرو دلته انهریټنس مونږ ویلي چې د دوه کلاسونو ریلیشنشپ چې جوړی هغه د کوم کیورډ په واسطه جوړیږي؟ د ایکسټینډ کیورډ په واسطه باندې.
نو دلته کې extend keyword چې دی دا د دغه سب کلاس نیم او سوپر کلاس نیم د دواړو ریلیشنشپ چې جوړیږي د extend keyword په واسطه جوړیږي. دلته اوس بیا سوال پیدا کیږي ملګرو چې سب کلاس او سوپر کلاس څه شی دی؟ راځو په دې باندې خبره کوو. او دلته کې هم ستاسو هغه ډیټا چې هغه هر څه وي که میتد وي وریبل وي کنسټرکټر هر څه چې وي په یو کلاس کې هغه ډیټا چې دا دلته پرته ده. صحیح ده. نو راځو یو اگزامپل ته ترڅو دا ستاسو ته واضح شي. دلته زمونږ سره یو کلاس دی په نوم د امپلوي. اوس امپلوي سیلری سیلری لري ټیک ده او سیلری څومره ده 40,000 سیلری ده. زمونږ سره یو بل کلاس دی مین کلاس چې دی په مین کلاس نوم دی زمونږ سره پروګرامر او دغه پروګرامر چې دی دا ایکسټند شوی دی لدی امپلوي سره. یعنی دلته کې د په امپلوي کې کومه ډیټا چې دا هغه د پروګرامر هم څه کیږي مربوط کیږي. خو کومه ډیټا چې پروګرامر لري هغه د امپلوي مربوط نه کیږي. یعنی کومه ډیټا چې په پروګرامر کې ده پروګرامر په نوم باندې کلاس کې کومه ډیټا چې ده هغه امپلوي نشي کولای چې اکسس کړي. اما که چیرته د پروګرامر کلاس آبجیکټ مونږ کریټ کو مونږ کولای شو چې د امپلوي ډیټا شي کو اکسس کو. خو امپلوي چې ده هغه د پروګرامر ډیټا شي کولای شي نشي اکسس کولای. همدارنګه د پروګرامر کې زموږ سره یو وریبل دی په نوم دی بونس او دلته کې 10,000 سدي پراته دي پکې. دا زموږ سره مین فنکشن دی نو پبلک سټاټیک وایډ مین او دلته کې هم زموږ سره د پروګرامر کلاس آبجیکټ کریټ شوی. خو دلته د پروګرامر کلاس آبجیکټ جوړ کړی دی. دا ځکه چې کله چې تاسو د پروګرامر کلاس آبجیکټ جوړ کړئ نو د پروګرامر کلاس کې کومه ډیټا چې دا هغه ډیټا او په امپلوي کلاس کې کومه ډیټا چې دا دواړه تاسو کولای شئ چې پرنٹ کړئ. خو که چیرته تاسو د امپلوي آبجیکټ جوړ کړئ نو بیا تاسو پروګرامر کلاس کې کومه ډیټا چې دا هغه تاسو نشئ کولای چې اکسس کړئ. نو د دې وجې نه تاسو د پروګرامر کلاس آبجیکټ کریټ کړئ ترڅو تاسو وکولای شئ چې هم د امپلوي او هم د پروګرامر د دواړو کلاسونو ډیټا څه کوي اکسس کوي. اوس دلته وایي سیستم ډاټ آوټ پرنټ ان ګور دلته څنګه لیکلی دی پی پی زموږ سره د آبجیکټ نوم دی. نو دلته کې پروګرامر چې دی کلاس نوم پی چې دی دا د آبجیکټ نوم شو نیو کیورډ او دلته کې هم کنسټرکټر. اوس دلته کې پی ډاټ سیلری نو پی ډاټ نو پی مونږ خو د پروګرامر کلاس آبجیکټ جوړ کړی نو پی چې دی آبجیکټ دی نو پی ډاټ سیلری دا چې دی لدې هغه نه راواخسته دا سیلری د امپلوي نه او دلته کې پی ډاټ بونس د پروګرامر کلاس نه راوخته. نو کله چې هم تاسو پروګرام رن کړئ نو تاسو ته په سکرین باندې 40,000 او 50,000 دواړه څه شي پرنټ شي. تاسو ته به ولیکلی شي چې پروګرامر سیلری چې ده هغه 40,000 ده او دغه پروګرامر بونس چې دی هغه 10,000 دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره یو اگزامپل. ان شاء الله په بل ویډیو کې به موږ په سنگل انهریټنس باندې خبره کوو. موږ ویلي چې انهریټنس چې دی په 15 ډوله دی سنگل انهریټنس ملټي لیول انهریټنس او هیرارکل انهریټنس. نو په بل ویډیو کې موږ په سنگل انهریټنس باندې خبره کوو چې سنگل انهریټنس څه ته ویل شي او اگزامپل به هم کار کوو. نو تر بل ویډیو پورې په پاک الله مسپارم.